أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله رب العزت دا خلق و ذکر و فرمایا چې کم په صراط مستقیم باندې خپل ژوند تیروي هغه کامیاب دي، او کم خلق چې هغه کفر کوي او کافر او منافق داغو ذکر شو چې هغه ناکام شو په دنیا کې هم او په آخرت کې هم داغو لپاره عذاب علیم دردناک عذاب دی، لوی عذاب دی. او داغو صفات داغو حالت ذکر شو، داغو د حالت د وضاحت د پاره مثالونه هم ذکر کړل. نو صلی الله تبارک وتعالى ټولو انسانانو ته د خپل توحید او د خپل عبادت دعوت ورکوي چې هغه خلک چې کفر کوي هغه ته د خبره دعوت ته چې هغه د کفر نه توبه او د شرک نه توبه وکړي، د الله تبارک وتعالى توحید ومني، د الله تبارک وتعالى خالص عبادت او بندگی کوي. او چې کوم منافق دي هغه په خپل عبادت کې اخلاص پیدا کړي، د زړه نه چې دی نو هغه د الله پاک توحید ومني، د الله پاک باندې ایمان راوړي. او چې کوم خلک مخکې نه د الله تبارک وتعالى عبادت او بندگی کوي پاغي کې مزید او نورم کوشش کوي او داغه د دوام او همیشه باقی ساتلو د پاره چې پورا ژوند چې دی پاغي باندې کلک او باقی پاتې شي. الله تبارک وتعالى ټول عام انسانانو ته د خبره دعوت ورکوي او فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. مخکینو پیغمبرانو خپل قومونو ته چې هغه د الله تبارک وتعالى د عبادت دعوت ورکوي او فرمایل به چې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کل عبادت فی القرآن فهو التوحید. دا عبادت چې په قرآن پاک کې داغه ذکر شوی داغه نه مراد عبادت توحید وي. اسی عبادت کول چې د الله تبارک وتعالى عبادت کول یا منځ کول نفل کول لیکن ور سره شرک کوي دا مراد نه دی. او عبدوا ربکم د الله پاک عبادت او بندگی خیانه د الله تبارک وتعالى ایاک نعبد و ایاک نستعین، هغه خالص د الله تبارک وتعالى عبادت کول. د الله تبارک وتعالى په بندګۍ او عبادت کې څوک شریک چې دین هغه نه جوړول او د الله پاک بنده د الله پاک غلام اوسېدل په هر حال کې د ژوند په هر وخت کې د الله تبارک وتعالى حکم منل. نو ټولو پیغمبرانو د الله پاک توحید ته د الله خالص عبادت ته دې خپل قومونه را بللی دي او خپل قومونو ته دا ویل چې یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره. د الله پاک عبادت کوئ، د الله پاک نه علاوه بل څوک ستاسو د عبادت لایق نشته دی، بل حاجت پوره کول والا نشته دی، بل څوک ستاسو کارساز نشته، ستاسو په مشکل کې ستاسو مدد کول والا بل څوک نشته. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې کم دعوت هغه د یو قوم د لپاره خاص نه دی وجنه یا ایها الناس د الناس یعنی یو عام لفظ استعمال کو. دلیل د دې خبرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د قیامت پورې د ټولو انسانانو لپاره صرف چې دینو هغه د مکی والو د لپاره صرف د عربو د لپاره صرف د یو خاص کلی او علاقې د لپاره لکه څنګه چې مخکینی پیغمبران چې دینو هغه الله پاک را لېږلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی او داغه نبوت عمومي نبوت د قیامت پورې د ټولو انسانانو د لپاره یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. الله پاک خو تاسو پرورش کوي، تاسو الله تبارک وتعالى پالي. لکه څنګه چې په سورۃ فاتحه کې ویلو چې الله پاک چې دی نو هغه د ټولو صفاتونو لایق دی ځکه چې رب العالمین هغه دی.
او دلته فرمایي چې ربکم چې هغه دغه ذات عبادت وکړي چې هغه تاسو پالون کې دی الذي خلقکم چې هغه تاسو پیدا کړی پیدا کړی هم الله تبارک وتعالى او الله پاک تاسو خالق دی الله پاک تاسو مالک دی الله پاک پیدا کړی والذین من قبلکم هغه خلق هغه پیدا کړی دي چې کوم تاسو نه مخکې تیر شوي دي تاسو آبا اجداد تاسو چې دینو پلرونه نیکونه دام الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي هغه د الله پاک مخلوق دی نو که څوک چې دینو هغه دا خیالو کې چې دا خپل پلارانو مونږ پیدا کړی الله پاک وایي چې په خپل مخلوق دی هغه الله پاک پیدا کړی او که څوک دا وایي چې مونږ چې دینو د پلار نیکه په طریقه باندې چې دینو هغه چلی وو نو الله پاک وایي چې هغه مخلوق دی هغه الله پاک پیدا کړی دی دا ذات د عبادت لایق او بندگی لایق غلامی به دا چاوي چې هغه مخلوق نه دی هغه خالق دی هغه د هر څه پیدا کړی دی نو داغه عبادت چې وکي او عبدو ربکم لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو بچ شئ تاسو پرهیزګار جوړ شئ تاسو بچ شئ په دنیا کې هم چې دینو هغه د کفر او د شرک او د تیارو نه چې دینو بچ شئ په آخرت کې د الله پاک د عذاب او د جهنم نه بچ شئ الذي جعل لكم الارض فراشا الله پاک هغه ذات دی چې هغه جوړ کړی د تاسو لپاره د ازمکه د فرش بیچونه او فرش جوړ کړی دا د تاسو لپاره غړولې ده زمکه غړولې ده اسمان تاسو لپاره چھت جوړ کړی دی نو زمکه الله پاک پیدا کړی چې په کومه زمکه باندې تاسو اوسېږئ گویا کې د الله تبارک وتعالى دا توحید دلایل دي چې د الله تبارک وتعالى بندگی وکوي د بل چا چې دینو هغه عبادت او بندگی مکوي ځکه چې مستحق د عبادت الله پاک دی پیدا کولو والا الله پاک دی بل څوک نشته دی تاسو پلارونه نیکونه پیدا کړی دي الله پاک پیدا کړی دي بل چا نه دی پیدا کړی زمکه چې په کوم زمکه باندې تاسو اوسېږئ دا زمکه الله تبارک وتعالى پیدا کړی ده الله پاک وړولې ده آسمان چې په کم چت دلاندې تاسو اوسېږئ دا چت الله پاک پیدا کړی دی وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم دا بارانونه الله تبارک وتعالى راوړي کم بارانونه او پاغي سره چې دینو هغه تاسو ته چې دینو الله تبارک وتعالى او درکوي دا هغه بارانونو په ذریعہ باندې د دې زمکونه میوه غلې تاسو د رزق تنظیم الله تبارک وتعالى کوي نو چې کله دا ټول الله پاک کوي نو دیو جنا بندگی لایق چې دینو هغه صرف الله پاک دی په هغه زمکه چې ته په کوم زمکه باندې تاسو اوسېږئ هغه زمکه د الله پاک د کم چت دلاندې چې ژوند تېروي هغه اسمان هغه چت هغه د الله پاک پیدا کړی دی کوم خوراکونه چې کوي دا خوراکونه د الله تبارک وتعالى تاسو د پاره د دې زمکه نه پیدا کوي دا بارانونه الله پاک راوړي نو اوسېږئ دغه په کور کې اوسېږئ دغه په زمکه باندې او دغه د چت لاندې اوسېږئ دغه پیدا کړي او هغه کوم خوراکونه دغه هغه خوري مستحق د عبادت الله تبارک وتعالى دی په دې کې چې تاسو د بل چا د الله پاک سره په عبادت کې بل څوک شریک کوي او د بل چا چې دینو هغه عبادت وکړي هغه په نه د ځمکې مالک دی نه د اسمان مالک دی نه بارانونه ورولې شي نه تاسو له رزق درکولی شي نو اعبدوا ربکم تاسو چې دینو هغه صرف د الله تبارک وتعالى خالص د الله پاک چې دینو هغه بندگی وکړي د الله تبارک وتعالى بنده جوړ شي د الله پاک دومره احسانات دي د الله پاک په تاسو باندې دا حق دی تاسو دا غلامان یې تاسو چې دینو هغه آزاد نه یې تاسو چې دینو د خپل خوراک خپل ځانونه په خپل نه دي پیدا کړي چې په خپل مرضي په خپل عقل په خپل خوخه باندې چې دینو خپل ژوند تیر کړي بلکې په ژوند کې په هر موقع کې د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق چې الله پاک په سر راضي کیږي پاغي باندې به ژوند تیروي هغه به عزت کوي چې په هر حال کې په هر موقع کې د الله تبارک وتعالى حکم څه دی دا غي عزت کول دا د انسان دا صراط مستقیم دی هغه صراط مستقیم چې کوم په سورۃ فاتحه کې ذکر شوی اوس په قران پاک کې چې دینو داغه به وضاحت کیږي باغی باندې به دلایل ذکر کیږي په مختلف اندازو کې به چې دینو ذهن نشین کیږي چې د الله تبارک وتعالى صفاتونه د الله پاک چې دینو هغه لوی
هغه انسان وپېژني، د الله پاک سره محبت پیدا شي، د الله پاک چې دی نو هغه بندګي او غلامي ته چې دی نو هغه دی تیار شي. دا انسان د ژوند مقصد هم دا دی. الله تبارک وتعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دا انسان پیدا کړی شوی دی، انسان دی که جن دی، دا ټول چې دی نو الله تبارک وتعالی د دې دپاره پیدا کړي چې د الله پاک بندګي وکړي، د الله پاک چې دی نو هغه وپېژني، د هغه معرفت حاصل کړي. دا الله تبارک وتعالی معرفت حاصلوله او هغه دغه صفتونه چې دی نو هغه پېژندله، د هغه قدرتونه، د هغې ذکر او تذکرې کوله. الله پاک فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایها الناس اے خلقو، اعبدوا ربکم خاص بندگی کوئ ربکم د خپل پالون کی، الذي خلقکم هغه ذات چې هغه پیدا کړی تاسو، والذین من قبلکم هغه کسان چې ستاسو نه مخکې وو، لعلکم تتقون د پاره دی چې شی تاسو چې بچ شئ. تاسو تقوا د وقایې نه دی چې تاسو بچ شئ، په دنیا کې هم د ګمراهۍ نه بچ شئ، د افراط تفرید هغه صراط مستقیم او په نیغه لار باندې چې کوم د کامیابی لار ده، منزل مقصود ته د رسېدو لار ده، هغې ته چې دی نو هغه تاسو ورسئ. او چې کوم انسانان هغه ګمراه دي، د هغه ګمراهۍ نه تاسو بچ شئ، تاسو پرهیزګار شئ. لعلکم تاسو بچ شئ، لعلکم تتقون د پاره دی چې بچ شئ، تاسو د الله پاک د عذاب نه بچ شئ، د جهنم د اور نه بچ شئ. الذي جعل لكم الارض فراشا، هغه ذات جعل لكم الارض فراشا چې هغه جوړه کړې ده د ځمکه ستاسو د پاره، فراشن فرش چې جوړه کړې ده د ځمکه ستاسو د پاره، غوړولې فرش جوړ کړی غوړولې د ستاسو د پاره، تاسو پې اوسېږئ، کینئ پې او سملئ پې، نه ډېره کلکه نه ډېره چې دی نو هغه نرمه چې انسان چې دی نو هغه پکې خپل کور او ځای پکې نشي جوړولی، نه ډېره کلکه چې هغه په هغې کې فصلونه نه کېږي. والسماء بنا، آسمان چت ستاسو د پاره الله تبارک وتعالی جعل لکم، ستاسو د فائدې د پاره دا دومره انتظامات یې کړي دي. الله تبارک وتعالی ستاسو د نفع او د فائدې د پاره دا ټول نظام پیدا کړی دی. وانزل من السماء ماء، او راوروي من السماء د برنا ماء اوبا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، نو راوباسي په هغې سره د میوونه رزقا لکم د پاره د رزق ستاسو د رزق یعنی ستاسو د خوراک د پاره. الله تبارک وتعالی په دې کې دا ستاسو غذاګانې میوې قسم قسم او غلې چې دی نو هغه جوار غنم دا الله تبارک وتعالی پیدا کوي. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، تاسو مه جوړوئ شریکان، فلا تجعلوا لله مه جوړوئ د الله سره اندادن شریکان، وانتم تعلمون حال دا دی چې تاسو پوهیږئ په دې خبره باندې، تاسو ښه پوهیږئ چې دا هر څه چې راکوي دا الله پاک راکوي، او په دې هر څه کې چې دی نو هغه د بل چا هیڅ حصه نشته دی، نه په د ځمکې مالک بل څوک شته دی، نه د اسمان مالک بل څوک شته دی. په دې خبره باندې تاسو پوهیږئ. دا خو بالکل واضح او ښکاره خبره ده. نو چې کله دا دلیل واضح دی د الله تبارک وتعالی وجود چې دا کائنات پیدا شوي دي، د الله تبارک وتعالی وجود هم بالکل واضح دی، ځکه چې دا کائنات او دا نظام او دا چې چلیږي دا بغیر د چا د چلولو نه چلیږي، د دې خالق دی. او دا چې یوازې الله تبارک وتعالی دی، د الله پاک توحید، او دا مخلوق چې دی انسانان پیریان بل څوک چې دی نو فرشتې د الله پاک څوک په دې کې شریک نشته دی، څوک بوتان او بل څوک د عبادت لایق نشته دی، ځکه ځان له عاجزه مخلوق دی، هغه هم الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي. نو تاسو په دې باندې پوهیږئ، د پوهې باوجود چې دی نو هغه دومره چې دی نو هغه خپل عقل استعمال نه کړي انسان او ګمراه شي. د الله تبارک وتعالی خالص د الله پاک بندگی کوي، ژوند خپل دغسې جوړ کړئ چې په هر حال کې د الله تبارک وتعالی حکم منل. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم،
اے خلکو خاص بندگی کوي ربکم د خپل پالون کی چې هغه داغه ذات چې هغه پالون کې استاسو دی. الذي خلقکم هغه ذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین من قبلکم هغه څوک چې مخکې تیر شوي دي ستاسو نه لعلکم تتقون د پاره دی چې بچ شئ تاسو د دنیا کې د ګمراهۍ نه او په آخرت کې د الله د عذاب نه. الذي جعل لكم الارض فراشا هغه ذات چې جوړه کړې د ځمکه ستاسو دپاره غوړېدلې ستاسو دپاره ځمکه فرش او غوړېدلې پیدا کړې ده. والسماء بنا او اسمان چت وانزل من السماء ماء او راوروي د بره نه اوبه فاخرج به من الثمرات رزقا لكم نو راوباسي په هغې سره دغه اوبه چې په ځمکه باندې وورېږي په هغې کې چې دی نو په ځمکه کې فصلونه پیدا شي. د ځمکې نه الله تبارک وتعالی ستاسو دپاره د رزق انتظام او ستاسو هغه کوم ځناور دي مال مویشي هغه د هغې تابع دي د هغو دپاره هم پکې الله تبارک وتعالی رزق پیدا کړي او ستاسو د انسانانو دپاره پکې رزق پیدا کړي. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم نو راوباسي په هغې سره د میوو نه رزقا لكم رزق ستاسو دپاره. فلا تجعلوا لله اندادا نو مه جوړوئ د الله تعالی سره شریکان وانتم تعلمون حال دا دی چې تاسو پوهیږئ